ملکن ډیویژن کې د ټیکس نفاذ فیصله یو داسې فیصله چې لکونو خلکو ژوند ورسره بره راست متاثر کیږي. حکومت تر اوسه پورې ملکن ډیویژن او زم اضلاع لپاره د ټیکس نفاذ باضابطه نوټیفیکیشن نه جاری کړی. بل طرف ته 8% وډ هولډینګ ټیکس، 12% سیل ټیکس او 7% انکم ټیکس نافذ شوی. د ټیکس نفاذ سره بعد ټولو زیات صنعتکار متاثر کیږي. امن او امان صورتحال خراب دی، انفراستراکچر نشته ده، تاواني بحران دی. د ملکن ډیویژن خلک او تاجران وایي چې په یو صورت هم د ټیکس نفاذ نه منو. حکومت وایي که IMF را سره مني نو موږ د ټیکس نفاذ نه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ CGN ټوډے او زیم تحسین الله تاثر. نن به خبره کوم ملکن ډیویژن او زم اضلاع کې د ټیکس نفاذ. یو داسې فیصله چې د ملکن ډیویژن او د قبایلی ضلعو لکونو خلکو ژوند ورسره بره راست متاثر کیږي. د تیر 100 لسیزو راځي دا سہولت یعنی د ټیکس استثناء کوم چې فاټا او پاټا ته حاصل وا هغه اوس روان مالی کال بجټ پیش کېدو نه بعد دغه سہولت ختم شو. سوال دا دی چې دا استثناء ولی دلته ورکړل شوی و، اوس ولی ختمول کیږي، عوام او صنعتکار باندې با د دې څه اثر وي او ردی عمل څه دی. اسانه سره پوهېدو د پاره با د ټولو ناول ماضي ته ځو. فاټا او ملکن ډیویژن دوا مختلف حیثیتونه. د قیام پاکستان نه بعد د وفاق زیر انتظام سابق قبایلی علاقہ کوم ته چې فاټا ویل کېده او د صوبې زیر انتظام علاقہ قبایلی علاقہ ملکن ډیویژن تا خصوصي حیثیت حاصلو. دلته یو اهم فرق دا دی چې فاټا بره راست وفاقي حکومت زیر انتظام وا. ملکن ډیویژن چې پکې سوات، چترال او دیر پخوانی ریاستونه شامل دي د صوبې حکومت زیر انتظام او د تبع پاټا ویل کېدو. دغه دواړه علاقو ته د پسماندګۍ، د غربت او خصوصي عیني حیثیت په بنیاد باندې صنعتکار، کاروبار، جایداد، انکم ټیکس او نان کسٹم پیډ گاډو په شمول مختلف وفاقي ټیکسونو نه استثناء حاصل و. په 2018 کې چې کله 25م عیني ترمیم وشو د هغې په ذریعه باندې فاټا او پاټا کې یعنې د دې چې کوم خصوصي عیني حیثیت و هغه ختم کړی شو. فاټا خیبر پښتونخوا کې ضم کړی شو او دغه شانتي ملکن ډیویژن چې کوم نیم قبایلي حیثیت و هغه هم ختم کړی شو. او هغه وخت حکومت یو اهم فیصله بلو وکړه چې مقامی صنعت، سرمایه‌کاري او روزګار تحفظ دپاره محدود مدت دپاره رایت برقرار وساتو، یعنی د ټیکس استثناء. په ابتدایي توګه باندې دا استثناء جون 2023 پورې ورکړل شو. د کوم نه بعد چې مختلف موقعو باندې حکومتي فیصلو عدالتي احکامات ته د هر کال با د کی توسیع ورکول کېده. د پاکستان بارډر ټریډ کونسل چیئرمین سید جواد حسین کاظمی وایي چې په 2018 انضمام چې کله کېده هغه وخت وفاقي حکومت دا یقین دهاني راکړی و چې راتلونکي 10 کالو پورې به په دغه علاقو کې څه قسم ټیکس نفاذ نه کېږي. خو که اوس موږ د موجوده صورتحال خبرو کوو نو حکومت مالی کال 2026 فاینانس بل کې استثناء توسیع ذکر نه دی کړی، خو نتیجتاً 1 جولای نه زم اضلاع ملکن ډیویژن کې صنعتي پیداوار باندې 12% سیل ټیکس او 7% انکم ټیکس نافذ شوی دی. د قیام پاکستان نه بعد دا اولنې موقع ده چې پخواني فاټا او پاټا باقاعده توګه باندې ملکی ټیکس نظام حصہ جوړ شو. د سیل ټیکس تیر مالی کال دوران چې کوم د هغې شرحه 10% وه، خو اوس به دا 12% ته سیوا کړی شوې ده او مرحلهوار 2028 پورې به دا د ملک نورو حصو برابر یعنی 18% ته سیوا کولی شي. تر څو پورې چې د نان کسټم پیډ یعنی کابلي ګاډو تعلق دی نو د هغې باندې انکم ټیکس 1926 ایکټ قانون نافذ دی، خو په عملي توګه په دې باندې عمل درآمد نه کیږي. اوس به کتل دا وي چې حکومت دې حوالې سره څه فیصله کوي. دلچسپ خبره دا ده چې تر اوسه پورې وفاقي حکومت ملکن ډیویژن کې انکم ټیکس یا ټیکس قوانین نفاذ متعلق څه باضابطه نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی، خو مقامي تاجر تنظیمونو خیال دا دی چې حکومت فیصله د مخکې نه کړې ده. او د دې یو نشانه دا هم دا چې ممکنه ایکسایز په شمول مختلف ټیکس ادارو ملکن ډیویژن کې خپل دفترونه
قائمول شروع کړی دي. د اوسنی صورتحال پیش نظر خیبر پختونخوا اسمبلی یو قرارداد پیش کړی دی چې پکې ملکن ډیویژن او قبایلی اضلاع کې د ټیکس استثناء لپاره د مزید توسيع مطالبه کړې ده، کوم چې دا ظاهري چې دا معامله اوس صرف د صنعتکارو پورې محدود نه ده بلکې صوبایي حکومت هم په دې باندې سنجیده تحفظات لري. صنعتکار او تاجرانو په دې باندې هم شدید رد عمل راغلی دی. الحاج محمد شفیق افریدي کوم چې د باړې صنعتکار سټیل ملز مالک او پخوانی صوبایي اسمبلی ممبر دی، دغه موقف دا دی چې په زم اضلاع کې اوس هم دهشتګردي ده، پسماندګي ده، بیروزګاري ده او دغه شانتي نور سنگین مسایل موجود دي او د هغې په وجه باندې که حکومت ټیکس نافذ کړي نو دا خلکو لپاره به مشکلات نور هم سیوا شي او پکار ده چې حکومت خلکو ته سهولیات فراهم کړي. هغه دا وایي چې دلته سړکونو صورتحال خراب دی، بجلی قلت دی، امن و امان غیر یقیني صورتحال دی، هنرمند افرادي قوت کمی دی، بینکونو لخوا تعاون ورسره نه کیږي او بل غټه خبره ده چې د کراچۍ بندرګاه ډیره لرې ده او دا هغه بنیادی وجوهات دي چې کوم پیداواري لاګت د مخکې نه ډیر سیوا کړی دی. مطالبه یې کړې ده چې حکومت د کم از کم مزید 2 کالو لپاره ټیکس استثناء برقرار وساتي. بل طرف ته سید جواد حسین کاظمی څوک چې چیرمن پاکستان بارډر ټریډ کونسل دی هغه وایي چې دهشتګردي د وجنه په زم اضلاع کې 50% نه سیوا صنعت د مخکې نه بند شوی دی. د نوي ټیکسونو نفاذ سره به باقي چې کوم صنعت دی هغه به هم متاثره شي او هغه دا هم وایي چې په زرګونو خلک د دې نه برې راست متاثره کیږي، بېروزګاره کیږي، لکونو خلک د دې اثر چې کوم دی هغه پې پرېوځي. هغه دا ویلي دي چې تیر 8 میاشتو نه پاک افغان تجارت چې دی هغه هم معطل دی، د کوم په وجه چې مقامي صنعت د مخکې نه شدید نقصان اوچتوي. حکومت نه مطالبه کړې ده چې کم از کم 2 کالو لپاره د ټیکس استثناء برقرار وساتي یا د پکې توسيع وکړي شي. د ملکن ډیویژن ټریډر فدریشن صدر عبدالرحیم موقف دی چې ملکن ډیویژن کې په یو صورت باندې هم ټیکسونه نمونو په هر فورم به مخالفت کوم. وایي چې د ټیکس استثناء چې وه دا بغیر څه د وجې نه وه ورکړلی شوې بلکې دلته دهشتګردي وه، دلته غربت او پسماندګي او بېروزګاري ده او د هغې په وجه دغه چوټ ورکړلی شوی خو اوس حکومت دوباره ټیکس نافظوي کوم چې د دې خلکو سره زیاتی دی. که دې حوالې سره د ماهرین رایو کتلی شي چې زیات به څوک متاثره کیږي. د سپریم کورټ وکیل اسحاق علي قاضي وایي چې ټیکس نفاذ د ټولو نه زیات اثر به په صنعتونو باندې غورځېږي ځکه چې انکم ټیکس او سیل ټیکس دواړه به ادا کوي. دا وایي چې د دې نه مخکې په دې علاقه کې ټیکس نو په دغه وجه باندې کراچۍ، لاهور او د ملک نورو سیمو نه سرمایه‌کار راغلي دلته خپل صنعتونه قایم کړي او هغې په وجه باندې چې اوس کله ټیکس قایم شي نو دغه صنعتکار چې کوم دي دا به واپس شي. په سواد کې سټیلز، غوړي، پلاستیک یا داسې نور صنعتونه داسې دي چې هغه بهر نه سرمایه‌کار راغلي دي او ملکن ډیویژن کې دغه فیکټریانې لګولي دي او چې کله اوس ټیکس نافذ شي نو دا خلک به ټیکس ورکوي او د هغې په وجه باندې به بیا دوی کوشش کوي چې د سواد نه لاړ شي واپس خپل ښارونو ته. اوس به مخکې کیږي څه صورتحال دا دی چې په نوي بجټ کې خو دغه استثناء ختمه کړی شو، په عملي توګه باندې د ټیکس باضابطه نوټیفیکیشن نه دی جاري شوی خو بل طرف ته صنعتکار تاجر تنظیمونه د خیبر پښتونخوا اسمبلی دا مطالبه کوي چې ټیکس کې د توسيع وکړی شي. خو دې سره سره وفاقي حکومت موقف دا دی چې دا ټیکس نظام د مساوات طرف ته یو اهم ګام دی. اوس ټول نظر په وفاقي حکومت باندې دی چې آیا استثناء کې به توسيع وکړي یا متبادل ریلیف پیکیج به خلکو ته ورکړي یا د شیډول مطابق نوې نظام به په مکمله توګه باندې نافذېږي. د حوالې سره ستاسو سره دا کولی شئ چې کمنټ سیکشن کې خپله رای هم زموږ سره شریکه کړئ. د الله په امان.